الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر د شوال میاش پښتو کې ورته موږ د وړو کې اختر میاش وایو 13 میاش د رمضان المبارک پاغي کې د ورځې روزي الله پاک فرض کړی وي او اوس پر شوال په میاش کې بعضی نفلی روزي دي چې د هغې ثواب ډیر زیات دی چې پاغي د رمضان مبارک دغه روزو ثواب چې کوم دی نو دا د کال ثواب ته ورورسي اللہ پاک دری انسان د بخلو د پاره چې کم دی مختلف قسمه مواقع دی انسان ته پیدا کړي چې را انسان په ست طریقې سره وبخلی شي د هغې د پاره الله پاک دری انسان یونی کې چې را نو دا کم از کم پلس باندې بدلی او د دې انسان یونی کی زیات و نزیات په بے حساب اجر سره بدلی والله یضاعف لمن یشاء بغیر حساب او بیا د انسان یو بدی چې کم دی نو الله پاک په یو بدی سره دا حسابی او کله انسان توبه وباسي نو یو بدی هم د انسان محو شي او ختم شي التائب من الذنب کمن لا ذنب له توبه کون کې د ګناه نه راسي لکه د چاړو ګناه کړی دی په دې وجه باندې درې شوال د میاشتې روزې شپږ روزې په دې شپږو روزو سره الله پاک د انسان د تمامي زندګۍ او روزې حساب کې لکه د انسان ټول عمر روزې نیولي دا حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ روایت ته امام مسلم امام ابو داود ترمذی نسائی ابن ماجه وغیرہ ټول محدثینو روایت ذکر کړی دی چې ان رسول الله صلی الله علیه و وسلم قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل من صام رمضان چا چې د رمضان مبارک روزې ونیوي ثم اتبعه 6 من شوال بیا پاغه پسې د شوال د وړو کې اختر شپږ روزې ونیوي شپږ ورځې کان کصیام الدهر دا پشان د ټول عمر د روزو دي او بیا امام طبرانی رحمت الله علیه په حدیث کې بعض الفاظ اضافي راسي راوړي چې راوی وای ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ قلت ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تپوسو کو چې بكل یوم 10 دا ځکه چې په یو ورځ باندې الله لس ورځې ثواب ورکوي یعنی دا یو ورځ الله په لس باندې بدلی قال نعم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل او نو دا د الله تعالی یو قانون دی ما وی چې انسان د بخلو د پاره الله پاک داسې مواقع انسان ته مهیا کړی دي چې انسان یو نیکی کم از کم الله په لس باندې بدلی من جاء بالحسنة فله 10 امثالها بیا انسان چې کله رمضان مبارک دیر شورزی روزه ونیوه نو په دیرشت ورځو کې کدا یو کم دیر شي تاسو مونږ یو کم دیر شونی نو که یو کم دیر میاش لاړه شي یا پوره دیر شي نو دا الله پاک چې کم دینو په پوره باندې بدلی بهر کیف بشر دری چې میاش یو کم لاړ شي په قص یو خره غنه نو یو ورځ الله په لس باندې بدلی و چې مونږه دیر شورزی روزه ونیوي نو یو ورځ الله په لس باندې بدل کړه نو منګه دیر شورزی نه دی نیولی بلکې منګه 300 ورځې نیولی 300 ورځې نو 300 ورځې
دا د یوې میاشتې نه جوړې شوې یعنی یوه میاشت دا په لسو میاشتو باندې بدله شوه او بیا چې کله یو انسان د وړوکي اختر د میاشتې د شوال د میاشتې 6 ورځې روژې ونیسي نو پر 6 ورځو کې هم یوه ورځ په لس باندې بدله شوه نو ګویا چې دا 2 میاشتې روژې مونږ په دې کې ونیوې نو 10 میاشتې هغه او 2 میاشتې ورسره دا شوې نو 12 میاشتې شوې یعنی 300 روژې هغه او 60 ورسره دا شوې نو 360 ورځې دا په کال کې حسابېږي نو ځکه رسول الله مبارک په دې حدیث کې فرمایي چې دا په شان د تمام عمر د روژو شي کان کصیام الدهر د تمام عمر د روژو مطلب دا لکه دویم روایت کې ردی پوره تفصیل راغلی دی یو کال تاونی وي یو میاشت 6 ورځې نو دا په یو کال حساب شي دویم کال د 52 دریم کال د 52 ټول عمر تر شانتي یو میاشت د رمضان مبارک ورسره 6 ورځې چې کم دی نو دا د شوال د میاشتې نو هر کال ستاره کامل کال چې کم دی نو ثواب میلاویږي نو دغه شان دی چې هر کال یې تنسي نو ستا تمامه زندگی په روژه کې راله قیامت په ورځ باندې چې انسان ته کله عملنامه میلاو شي هغې کې به دا انسان چې کم دی صایم الدهر د تمام عمر روژهدار چې د ګرمۍ کې هم روژې نیولي یخنۍ کې هم روژې نیولي د په سفر حاضر ټولو کې روژې نیولي دغه شانتې د په صحت کې هم روژې نیولي د په مرض کې هم روژې نیولي نه د دې 6 ورځو سره د انسان روژې چې دی نو دا تمام عمر ته منتقل شي یعنې کال ته او هر کال یې نسه نو تمام عمر طرف ته منتقل شي لکه دې باره کې چې کوم دی نو تفصیلي روایت ابن ماجه او نسائی وغیره کې د حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنہ نه داسې روایت دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روایت را نقل کړي چې من صام 6 ایام بعد الفطر یو سړی د وړوکي اختر نه په 6 ورځې روژې ونیوي چې کله 6 ورځې د روژې ونیوي نو کان تمام السنه را غون کال د لکه روژې ونیوي غون کال مطلب دا چې هر کال بیا نسینو بر روایت کې د تمام عمر روژې پرې کې رالی او بیا مخکې فرمایي ځکه من جاء بالحسنه فلو 10 امثالها یو سړی یو نیکي وکړي یو نیکي آخرت له روغه ویسي نو فله 10 امثالها دله 10 چندې یعنې هغه یو نیکي الله یو په 10 باندې بدلی او یو روایت د نسائی وغیره کې هغې کې داسې الفاظ راغلي چې جعل الله الحسنة ب10 امثالها الله یو نیکي چې کوم دی نو دا په 10 چنده باندې ګرځولې ده سړی یو نیکي وکړي د دې بدله الله تعالی په 10 باندې ورکوي خو دا خبر ذهن کې یار ساتي چې دا په 10 باندې کم از کم درجه ده د دې نه کم نه زیات نه زیات الله خپله مرضي ده چې انسان نه څومره راضي شي او په انسان کې څومره اخلاص او څومره عبادت په ښې طریقې سره وکړي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل فشهر ب10 اشهر دا یو میاشت د رمضان دا د 10 میاشتې شوې یو میاشت په 10 باندې بدله شوه او صيام 6 ایام بعد الفطر تمام السنه او بیا د وړوکي اختر نه پس چې کوم دی نو 6 ورځې روژې نیوه دا د غون کار روژې شوې یعنی 10 میاشتې هغه شوې او دا 6 ونیوې نو 15 ورځې دا شوې یعنی 2 میاشتې دا شوې نو ګویا چې تا 12 میاشتې د کال چې نو دا روژې ونیوې او یو روایت چې کوم دی صحیح د ابن خزیمه کې هغې کې داسې الفاظ راغلي چې صیام شهر رمضان ب10 اشهر د رمضان روژې چې کوم دی نو دا په 10 میاشتې باندې بدلی شي و صیام 6 ایام بشهرین او بیا چې کوم دی نو 6 ورځې د وړوکي اختر روژې دا په 2 میاشتو باندې الله بدلېږي نو فذلک صیام السنه دا ګویا چې د غونډ کار روژې شوې لکه انسان چې غونډ کار روژې نیولې دي نو د دې ځای نه پته ولګېده چې یو انسان له الله توفیق ورکړی او د په دغه تېره میاشت کې غونډې میاشتې روژې نیولي یعنی مکمل میاشت د روژې نیولي او بیا الله تعالی نه توفیق دی او غواړي په دې میاشت کې دی روژې ونیسي 6 ورځې نو د تمام عمر که کال په کال دی داسې کوي نو تمام عمر به د په روژو کې راشي او که کال په کال داسې نه کوي په کم کال یې ونیسي نو یو کال د روژو کې چې کم دی نو راغی دا دومره ګران کار نه دی اصل کې په دې کې غوره دا ده افضله طریقه دا ده چې یو انسان دا متصل ونیسي او لګاتار روژې ونیسي وړوکي اختر نه پس مسلسل دا روژې ونیسي لګاتار دا غوره دي خو که چېرته کې دا انسان منځ ته منځ ونیسي نو بیا هم صحیح ده یعنی په دې میاشت کې دی پوره کې یو نن ونیسي بل یو 2 ورځې پس ونیسي بله پکې یو 15 ورځې پس ونیسي
خو د دې وړوکي اختر یعنې شوال پرې میاشت کې دی دا روجې پوره کړي نو دا بیا چې کوم دی هم در ثواب شو خو غوره او افضله طریقه چې کوم دی نو هغه لګاتار ده او پی در پی ده. البته امام مالک رحمت الله علیه چې کوم دی نو لیکلي الاعتصام دې کې د امام مالک رحمت الله علیه یو قول را نقل کړی دی هغه وایي که یو سړی کال په کال باندې داسې پرله پسې نسي نو بیا به د خلکو وهم دا راشي چې دا د رمضان مبارک یو جز دی نو په دې وجه باندې هغه وایي چې دا کال په کال لګاتار داسې نیول مکروه دي بلکې کله یې لګاتار پرله پسې ونسه کله به کې څه ورځې وقفه که خو پرې میاشت کې دا شپږ ورځې چې کوم دی نو دا پوره که نو اجر یې چې کوم دی نو د یو کال او دغه شان د کال په کال انسان نسي نو اجر چې کوم دی نو د دې دا زی او هغه ټول عمر د انسان چې کوم دی نو روژه کې دا حسابېږي نو صایم الدهر دا انسان چې نو دا وګرځي د عمل نامه په هغې کې د ده همیشه دپاره چې کوم دی نو دا روجي دا خبره ذهن کې یاد ساتي کله چې په یو څه باندې ثواب سیوا میلاویږي نو شیطان هغې په انسان باندې ډېر زیات غر را پرېباسي و ښایسته او ذهن کې د دې روایتو سره راځي چې وزګارې موږ خو هغې میاشتې چې کوم دی نو زرې زرې کړې او اوس راپسې نورې روجې نو دې کې څومره په یو څه کې اجر زیاتي هغه کار اسانې ګورې خو شیطان دومره په انسان باندې غر چې کوم دی نو دا راوچي الان کې د دې میاشتې خو د دې سره سره دا چې ستا ټول عمر روجې حساب شي خو نور نفلي روجو کې چې کوم اجر او ثواب دی د نبی علیه الصلاة والسلام د احادیثو مبارکه او ذخیره که تاسو وګورئ نو رسول الله مبارک مختلفو طریقو سره چې کوم دی نو خپل امت ته د نفلي روجو فضایل ذکر کړي دي او رنګ رنګ طریقې سره چې کوم دی نو ذکر کړي دي چې نفلي روژه دا څومره اجر او ثواب چې کوم دی نو لري او بیا خصوصا د دې میاشتې راک چې ستا د غونډ کال تکمیل په دې سره وشي غونډ کال چې کوم دی نو دا روجو کې حساب شي الان کې مطلق روژه چې کوم دی نفلي روژه دا چې کوم فضائل نبی علیه الصلاة والسلام بیان کړي نو که انسان وایي الله ماله توفیق راکړي نو زه به ټول عمر روژې ونسم لکه حضرت سلمه ابن قیصر رضی الله تعالی عنه یو روایت دی هغوی نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل من صام یوما ابتغاء وجه الله یو سړی یو ورځ د الله د رضا لپاره روژه ونیوه دا نفلي روژه ګورې رمضان نه یو ورځ یې نفلي روژه ونیوه بعده الله من جهنم الله دا انسان د جهنم نه دومره لرې کي دومره چې کوم دی نو بعید کی کبود غراب طار لکه لرېوالی د هغې قارغه چې دا قارغه والوځي او دی مسلسل روان د کم وخت نه دی والوځي وهو فرخ او دی یو مرغوړی بچی دی د جالې نه چې کوم دی نو والوځي او دی کینی را کینی نه مسلسل رفتار کوي روانې حتی ما ته حرمن تر دې پورې چې دی د بوډاوالي د وجې نه را پرېوځي او دی مړ شي نو نبی علیه الصلاة والسلام د غراب د قارغه مثال ورکړه چې یو ورځ سړی نفلي روژه ونسي نو رسول الله مبارک فرمیل چې د هغې قارغه په مقدار باندې چې کوم دی الله تعالی د انسان د جهنم نه لر کړي لکه دا قارغه چې کوم دی نو یو مرغوړی او دی روان شي والوځي ځوانۍ ته ورسي بوډاوالي ته ورسي د بوډاوالي د وجې نه دی چې کوم دی نو مړ شي را پرېوځي نو څومره لار چې د توی کړي نو دومره الله تعالی د یوې نفلي روژې په عوض کې چې کوم دی نو انسان د جهنم نه لرې کړي و د کارغه مثال په دې ځای کې رسول الله مبارک ورکړ د هغې یو وجه دا ده چې کارغه چې کوم دی د ده زندګي ډېره زیاته اوږدی تمامو مرغو کې د ده ژوند ډېر زیات وګړي نو ځکه نبي علیه الصلاة والسلام د دې مثال ورکړ او دویم نمبر د کارغه مثال د دې وجې نه چې دی مسلسل چې کوم دی نو دی رواني دی الوځي مسلسل دی رفتار کوي ستړی کېږي دی نه وسعام مرغی د کوتره وغیره ده دا تیز ځي او لږ ځای کې کیني او بیا دمه کې او بیا تیز ځي او بیا کیني دی په یو رفتار باندې وزري وایي روانې خو دی مسلسل تک کوي سفر کې دی ستړی کېږي نه نو ځکه رسول الله مبارک فرمیل چې دومره الله تعالی د یوې نفلي روژې په عوض کې د انسان د جهنم نه لرې کړي نو بیا دلته کې یو سړي 13 میاشت کې رمضان روژې ونیوې او بیا پسې را شپږ نفلي ونیوې نو یو خو د جهنم نه الله دومره لرې کړی او بل ستا اجر او ستا روجي چې کوم دی نو دا کال ته ورسېږي په دې وجه باندې نبي علیه الصلاة والسلام مختلف روایت دي کله وایي د 70 ساله پورې انسان چې کوم دی نو د جهنم نه لرې کېږي کله وایي د 100 ساله پورې او دلته کې دا مثال راغی چېرې لکه قارغه چې دا مرغوړی والوځي او بیا بوډا شي را پرېوځي د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه یو روایت دی زبردست روایت دی چې کوم یو انسان یو نفلي روژه ونسي الله تعالی د انسان له په دغه یو نفلي روژه باندې چې کوم دی نو کم اجر ورکوي نو حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي لو ان رجلا صام یوما تطوعا یو سړی یو نفلي یو ورځ روژه چې کوم دی نو دا ونیوه ثم اوتي ملء الارض ذهبا
بیا د تر ډک ځمکه چې کوم دی نو د سونې ورکړی شي، یعنې دا ځمکه بالکل هواره شي او دې باندې چې کوم دی نو سونه له پاسه کېښودی شي، نو لم یستوفي ثوابه. رسول الله مبارک فرمایل د دې انسان د یوې ورځې د روژې ثواب بیا هم چې کوم دی نو پوره نه شو. دا به کله پوره کېږي؟ دون یوم الحساب، علاوه د قیامت د ورځې نه. هرې مثال به موږ هرې ورکو چې د ځمکې را لوښی ډېر زیات تنګ دی، الله چې په یوه نفلي روژه باندې انسان له کم اجر ورکوي نو د ځمکې پر یې لوښي کې نه راځي. مثال په طور باندې یو سړی دی، دی چې کوم دی روالې هغه ګوتې او کڅوړه چې په هغې کې 1 کیلو سیز راځي او دی په هغې کې یوه دړۍ چینی یا چاول چې کوم دی نو دکاندار نه اخلي، نو ظاهره خبره ده چې دغه کیلو ګوتې چې کوم دی نو دا د یوې دړۍ چاولو دپاره یا د دړۍ چې کوم دی نو بل څه وریجو دپاره چې نو دا نه پوره کېږي. نو دغه شان دی چې کوم دی الله تعالی انسان له په د یوه روژه باندې څه ورکوي، نو د ځمکې دا لوښی چې کوم دی نو دا ډېر زیات تنګ دی، دا ډېر زیات تنګ دی. لکه مثال په طور باندې تا یو ګیلاس راوسته او په یو ګیلاس کې ته دکاندار دی چې په دې کې ماله 6 کیلو پی راکا، و ظاهره خبره ده چې په دې کې 1.5 کیلو پی هم نه راځي، را 6 کیلو باندې را لوښی ډېر زیات تنګ دی. همدغه شانتې الله پاک چې د انسان له په یوه نفلي روژه باندې څه ورکوي، نو د دې دپاره د ځمکې را لوښی ډېر تنګ دی چې الله تعالی د هغې په مقدار تعالی سونه درکړي. د دې لوښی چې کوم دی نو قیامت ورځ به وي، هلته کې چې کوم دی نو الله د دې اجر به تاسو له درکوي. نو د دې نه پته ولګېده چې یوه نفلي روژه کې څومره اجر چې کوم دی نو پروت دی، بیا را 6 ورځې را ټولو نفلي روژو کې چې کوم دی نو زیاتې غوره ذکر وي چې ستا د رمضان روژې دا د یو کال چې کوم دی نو ثواب پرې باندې لري. د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما یو زبردست روایت دی، هغه فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ یوې جهاد له ولېږو سریه، ان رسول الله صلی الله علیه وسلم بعث ابا موسی علی سریة فی البحر. سمندر کې چې کوم دی سریې سره ولېږه، سریه هغې ته ویلی شي نبی علیه الصلاة والسلام کم جهاد کې دا په خپله باندې شامل شي نو هغې ته غزوه، که په خپله شامل نه شي صحابي په کمانډ کې چې کوم دی مجاهدین رخصت کې نو دې ته بیا سریه وایي. نو حضرت ابو موسی رضی الله تعالی عنہ ولېږه، سمندر باندې لار پورې وتې را او دیو په ګشتو کې چې کوم دی نو پورې وځي. نو دی فرمایي فبینما هم کذلک، دا خلک هم دغه شانتري په کشتۍ کې سمندر په منځ کې روان دي. قد رفعوا الشراء فی لیلة مظلمه، دیو په تکه توره تیاره کې چې کوم دی نو بادبان تړلی دی، کشتۍ باندې کوم هغه هوا دپاره چې به کوم څیز و هغې پرې کشتۍ باندې تړلی دی. اذا هاتف فوقهم یهتف، لپاسه نه یو اواز کوونکی اواز کو. هاتف معنی د غیبي اواز کوونکی، عربی کې ټلیفون ته هم هاتف وایي ځکه سړی ښکاري نه اواز یې کوم دی نو راځي. یو هاتف چې کوم دی نو اواز کو او داسې وي چې یا اهل السفینه، ای کشتۍ والو، کم مجاهدین چې نبی علیه الصلاة والسلام رخصت کړی او دیو کشتۍ کې روانو سمندر منځ کې، وقفو ودرېږئ لږ، کشتۍ چې کوم دی نو ودروئ. اخبرکم بقضاء قضاه الله علی نفسی، زه د الله د فیصلې تاسو له چې کوم دی نو خبر در کوم چې الله یو فیصله چې کوم دی نو کړې ده. فقال ابو موسی، ابو موسی رضی الله تعالی عنہ فرمیل اخبرنا ان كنت مخبرا، هلکه که ته خبر ورکوونکی نو خبر راکړه څه وې. قال هغه هاتف چې کوم دی نو غیبي اواز کوونکي اواز وکړه، دې پورې خبره کوم چې د خلکو ذهن کې دا راشي چې مونږ خو ایله الله تعالی د میاشتې روژې نه خلاص کړو، دې هړ کې او دې ګرمۍ کې چې کوم دی نو انسان به څنګه روژه نیسي. اوس نفلي روژې ثواب تاسو واورېده، اوس چې کله راسي په هړ کې ونسي او ګرمۍ کې ورسېد هغې اجر ورک. هغه مخبر چې کوم دی نو اواز وکړه، هاتف اواز وکړو. وان الله تبارک وتعالی قضا علی نفسه، الله په خپل ځان باندې چې کوم دی نو دا فیصله کړې ده، انه من آتش نفسه له فی یوم صائف، کم یو کس چې په سخته ګرمۍ کې ځان د الله دپاره تږی که، تږی نه مطلب دا چې روژې ونیوه، سقاه الله یوم العطش، الله به د هغې تندې په ورځ باندې دغه انسان چې کوم دی نو سیراب وکړي. قیامت په ورځ باندې چې د انور د 1 میل په مقدار باندې راښکته ایس قسمه اوبه به نه وي، ایس قسمه اوبه به نه وي، هر یو انسان به د تندې له لاسه خراب کړي. نو الله به په دغه ورځ باندې دا انسان چې کوم دی نو سیرابه کړي. کوم یو انسان چې د سختې ګرمۍ په ورځ باندې ځان د الله د رضا لپاره چې کوم دی نو تږی کړ. او یو روایت کې داسې راغلو چې دی هاتف داسې اواز وکړی غیبي اواز کوونکي چې ان الله تعالی قضا علی نفسي، الله په خپل ځان باندې دا فیصله کړې ده انه من عطش نفسه لله فی یوم حار، کم یو انسان چې په سخته ګرمۍ کې ځان الله ته تږی که، کان حقا علی الله عز وجل، الله په خپل ځان باندې لازم کړي، په خپله ذمه باندې دا خبره اخیستې ده ان یرویه یوم القیامه، چې د قیامت په ورځ باندې به دا انسان چې کوم دی نو سیرابه کوي. و دا اواز
ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ ویګه ته مخبری مونږ له خبر راکا او دغه سریه چې کوم دی نو مشر کمانډر ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ نو راوی وی وکانه ابو موسی دا ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ دا غینه پس پیسه کول یتوخل یوم الشدید الحر د سخت ګرمۍ ورځ به چې کوم دی نو دا منتخب کوله د سخت ګرمۍ ورځ به د روجي لپاره توی کوله الذي داسې ورځ یکاد الانسان ينسلخ فی حرا چې ډېرې سختې ګرمۍ نه د انسان نه سرمن وځي دا ډېره سخته ګرمي د انسان دا بدن چې کوم دی نو په دې کې راسې چپړ شوی داسې چې کوم دی نو خولې پوس کړی چې سرمنې ته زور کې نه د انسان نه سرمن وځي نو فیصومه په هغې کې به بیا روژه نیوه هغې کې به بیا روژه نیوه نو ګرمي د یو طرف ته بل طرف ته رمضان مبارک روجې ختم شي واقع دې کې انسان ته ګراني ډېره زیاتې مشقت ډېر زیاتې خو ثواب هم د سره سم نه او د کم یو څیز ثواب چې کوم دی نو دا سوای نه هغه په انسان باندې شیطان چې کوم دی نو ډېر زیات دا مشکل کی چې دا خو یو مشکل کار دی د حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنہ یو روایت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نفلی روزو مطابق سو فرمایل هغه قلت یا رسول الله ما تپوسو گیره اللہ رسولا مرنی بعمل ما تری و عمل حکم راکا جزاغ عملکم قال علیک بالصوم روجی نس روجی فإنه لا عدل له درے برابر چکم دینو عمل بل نشی کیرے قلت یا رسول اللہ مرنی بعمل ما ید اللہ رسول دے و عمل رات حکم وکا ما شاید بل عمل رات ہوئے قال علیک بالصوم روجی نس فإنه لا عدل له درے برابر گرے نشتے درے پشانتی آجر بل سن لرے قلت یا رسول اللہ مار تدریم زل باندوی مرنی بعمل اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما تری عمل حکم راکا قال علیک بالصوم روجین فإنه لا عدل له دری برابر نشتے قلت یا رسول اللہ مرنی بعمل ما سلورم پیر بانی بیا تپسو کہ یا رسول اللہ دیو عمل راتا حکم کا قال علیک بالصوم فإنه لا مثل له روجین دری پا مثل بانی جی کم دینو بل سیدہ نشتے نو رسول اللہ مبارک دے صحابی تا مسلسل چی کم دینو دا نفلی روجو تلقین ورکو نو یو طرف تا نفلی بل طرف تا چی کم دینو دا دوڑو کی اختر دا میا چی شپگ ورزی چی کم دیک دا مسلسل دا یو کال تستا چی کم دے ناغا روجی چی کم دینو رسی نسائی شریف کی یو روایت تے ہم دا بر روایت چی کم ذکر شو چی را ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائی اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلتو نبی علیہ السلام خوال رالہ مورتوی یا رسول اللہ مرنی بی امرن ما تر وداس حکم چې کم دین وکا ينفعني الله به چې الله مال دغه پذری سره نفرا کی قال عليك بالصيام روجینسا فانه لا مثل له درې مثل چې کم دین دانشته او یو روایت کې راځي راغلی سعید ابن حبان کې چې قلت یا رسول الله ما و اے د الله رسول دلني على عمل ما ته وداس عمل و خیر وداس عمل دلالت را لراکا ادخل به الجنه چې هغه په ذری سره ز جنت ته کوم دینو داخل شم قال عليك بالصوم روجين فإنه لا مثل له دري مثل چې کوم دینو نشته نراوی وای فکان ابو امامه دی ابو امامه چې نبی صلی الله علیه وسلم نه تاسو غو نه د بیا سکول لا یرا فی بیته دخان نهارا در په کور کې چرته 4 ورځې لګي بیانولې دلې دغه نه پس مسلسل روجا د ورځې کور کې لګي نو ها الا نزل بهم ضيف ها کمیل مانبو کرال الپاق ورځ باندې و بیا د په کور کې کم دینو لګیو بیا اصل کمیل ما بنو نه د کور کې د ورځې لګي نو یعنی مسلسل روجي او د دینه بل خبره زین تراله چې आवाज لري خو کور کې نو کور کې چې لګي نو د دې مطلب دا چې در ټوله کړمې و بیا مسلسل روجي نه وي اگر نبی صلی الله علیه وسلم ته بار دا وی چې ردی مثال نشته نو لہذا الله پاک چاله توفیق ورکړي درې میاشتې روجي چې کم دینو دای نیولي دا شپږ پس بیا ونه سي شپږ بیا ونه سي خیر لګلیټه ونه سي ری میاش کې پوره کوي نستا ثواب چې کم دینو کال تا او قبل کال له ونی وي نبی ټول عمر درې انسان چې کم دینو ثواب مرتبه چې د یوې نفلی ورځ چې کم دی ثواب انتهایی زیات بیا د دې ثواب خو ټولو نه زیات د حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ روایت هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ما من عبد یصوم یوما فی سبیل الله یو بندر دا الله در رضا لپاره چې کم دینو صرف او صرف یو ورځ روزه ثواب ونیوا الا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار الله پاک چې کم دینو دغه انسان مخ یعنی جسم چې کم دی د یوې ورځې په بدله کې د جهنم نه لري کې 70 خریفا او یا کالا ما وی کله نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم قرغه مثال ورکا کله چې کم دینو فرمایل او یا کالا بعضی روایت کې راځي حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنہ فرمایي وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل من صام یوما فی سبیل الله یو سړی یو ورځ چې کوم دی د الله د رضا لپاره د الله په لار کې روزه ونیوه
جعل الله بینه و بین النار، الله چې کوم دی د او د جهنم په منځ کې دی حایل کسی شي خندقا یو خندق، او خندق څومره کما بین السماء والارض، لکه اسمان او د ځمکې په منځ کې، یعنی 500 سال چې کوم دی نو دا انسان د یوې نفلي روژې په وجه باندې چې کوم دی الله پاک د جهنم نه لرې کړي. او دغه شان د یو بل روایت نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل من صام یوما فی سبیل الله، یو سړي د الله د رضا لپاره د الله په لار کې یو ورځ روژه ونیوه، بعودت منه النهار، د دنه اور چې کوم دی نو دا لرې شي، څومره مسیرة 100 عام، د 100 کالو په مقدار باندې. نو دا مختلف روایت نبی علیه الصلاة والسلام دا د نفلی روجو مطابق چې کوم دی نو فرمایلی دي. لہذا منګه را 2 روایت درې میاشتې مطابق، نور چې کوم دی د نفلی روجې د ثواب مطابق رسول الله مبارک فرمایل کم یو انسان چې د روجې میاشت چې کوم دی نو روجه ونسي رمضان، او بیا پسې 6 ورځې د دې میاشتې ونسي، دا سیرې لکه د ټول عمر روجې ونیوي. بل روایت کې لکه ټول کال چې ونیوي، هر کال یې نسي نو ټول عمر چې کوم دی دې کې راغلل. نو که الله تعالی انسان له توفیق ورکړي، الله نه وغواړي، ځکه هر یو عبادت چې الله یو انسان کوي دا محض د الله تعالی په توفیق باندې کېږي. نو چې کوم یو انسان له الله توفیق ورکړي نو دا چې کوم دی اجر عظیم دی، انتهایی اجر دی چې د قیامت پر ورځ باندې ستا ټوله ورځ هر ورځ چې کوم دی نو دا بیا په روژه کې راشي، خوا که هغه حضر دی که سفر دی که ته بیمار یې که صحتمند دی که هر نمونه کوړی دی که جمع دی سختی ده نرمي ده، دا به ستا په روژو کې چې کوم دی نو حسابېږي. الله پاک دې موږ له پرې د عملو کولو توفیق راکړي، او الله دې خپل عباداتو توفیق موږ له راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشان سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي.